بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شرف اوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو یو ډیره مهمه ایشو باندې د سره خبره ترې کومه. دغه ویډیو د سره شیر کړئ چې دغه چارواکو ته، دغه حکمرانانو ته، دغه واکدارانو ته، دغه زورورو ته او دغه چا سره چې خښ کیږي هغوی ته ورسي. ګرانو کتونکو تاسو به د پښتونخوا په مختلفو هسپتالونو کې دا قطارونه وینئ. خلک یو خوا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په دفتر کې ذلیله، بل خوا د یوټیلیټي سټور په مهو ته ذلیله، په نورو داسې مواقعو باندې دغه ضلالت لږو چې دلته کې یو بل ضلالت چې چا سره کارډ نه وي نو هغه به ډاکټر نه چک کوي. څه عجیبه شانتې سیسټم سره موږ مخ یو. وی ګل د کدو ګل دی، یو مې شو کول لاندې ته بل دی. ځین چې په دې نګران حکومت شوي څه دي او بیا د دې نګران حکومت واګي چې چا سره دي نو هغه ټولې پښتونخوا عوامو ته پته ده چې دلته کې حکومت ته چا دی. دلته د جمعیت علما اسلام 18 وزیران دي په دې پښتونخوا کې، 13 او د دې نورو پکې اتحادي درې دي. دغه 13 وزیرانو په شمول گورنر ته وایم او بیا د 400 سره تعلق لرونکي وزیر اعلی صاحب ته وایم چې وزیر اعلی صاحب چې کوم هسپتال ته ځي نو خلک په قطارونو کې ولاړ دي، شهادي کارډ یې په لاس کې نیولی وي، اول ته نه به چټۍ راخلي. خلکو تلته کې دوایانې ډېرې ښې میلاویږي، نور سهولیات ورته ډېر ښه میلاویږي چې دا تا ورته یو بل تندر دی پر وغورځو. هلته ورته ارزاني دونه زیاته ده چې دلته دې ورته یو بل تندر وغورځو. هلته په هسپتال کې ورته هغه ټول سهولیات میلاویږي کوم چې دغه حکمرانانو ته په لندن او برطانیه کې میلاویږي چې خپل بچي او خپل ځان چې کوم دلته علاجونه له بوځي. ګرانو کتونکو دا کومه فیصله چې شوې ده دا د یو هسپتال خبره نه ده. یو شمېر هسپتالونو کې دغه شانتې قصه ده چې چا سره شهادي کارډ نو هغه به چټۍ راخلي. شهادي کارډ هولډر چې کوم دی هغه د رور پلار د بل چا شهادي کارډ به راغستی شي. خو یو سړی په بازار کې بیمار شو نه به په دکاندار پسې ګرځي چې ما لږ شهادي کارډ راکړه زه چټۍ راخلم. او په دې ملک کې موږ ځان پاکستاني بار حسابو. په هسپتال کې هم ځان پاکستاني، په سړک هم پاکستاني، په چک پوسټونو هم پاکستاني. کارډ به مې لاس کې نیولي چې زه د دې ځای اوسېدونکی یم، دا مې کارډ دی. او دا نن زما په صوبه کې یا زما په دې ملک کې چې دا کومه ترهګري ده او دا کوم حالات را جوړ دي نو موږ دومره کمزوري شو، زموږ سکیورټي فورسز دومره کمزوري شو چې خلک سریعام راځي او موږ ته دلته کې چاودنې کوي او حالات راته خرابوي. موږ د دې مخه نشو نیولی او خو تاسې نشئ کولی. نو دا څونه عوام چې د شانه مړه شو، چې د شانه پې دا ډزې کېږي، موږ عوامو ته یې پرېږده. نو مړه د اسرائیل او امریکا دا څونه ملکونه چې دي که نه د ناره تکبیر اواز نه دی، دې ته بیا موږ د سر نه تیر یو د اسلام دپاره او د دې ملک د دفاع سالمیت دپاره. نو موږ په خپل ملک کې چې کوم دی اوس په ځان پاکستاني حسابو چې او زه پاکستاني یم، چې مریض یم نو زه پاکستاني یم. او فرض که زما په دې 400 کې 2,500 نه زیات 4,500 نه زیات چې کوم دی نو په اتمانزو کیمپ کې اوسېږي. اتمانزو کې 2-3 کیمپ دي. دا افغانیان چې د هسپتال ته ځي نو دوی له به کارډ د کمې پیدا کوو، مریض دی که نه. دا ولې دومره ګران حالاتو ته دا حالات بوتلل دي؟ ګرانو کتونکو ځای په ځای تاسو دا قطارونه وینئ په دې هسپتالونو کې دا چټۍ ته ولاړ دي. بیا هم زه په دې لحاظ سره د 400 د هسپتال د نوې تعینات شوي MS ډاکټر شعیب صاحب مننه کوم چې دغه ځای کې 2 کاونټرې وي، په 2 کاونټرو باندې به دا چټۍ میلاوې دي. هغه 6 ته رسوي او د 6 دپاره دې ته لیپټاپ ضرورت دی، ولې چې اوس خو به رجسټریشن کې کمپیوټر ضرورت دی، ورته هغې ته د اپریټر ضرورت دی، هغې ته د ټریننګ ضرورت دی. نو خره دغه ځای کې خو به د 2 په ځای 6 شي. ولې داسې خو به سړی به زر راغی څه نوم دی دا مې نوم دی ښه چټۍ به درکړه څه نوم دی دا اوس خو به شهادي کارډ د وایي داسې به ورته ګوري، بیا به ترې نمبر لیکي، د بعضې سړي نظر نه لګي، یا به چشمې چې د هغې نه به هغې انسي لیکي، ولته به یې نوم لیکي او اندراج به کړي. نو په دې کافي وخت لګي. نو په دې باندې زه د هسپتال د انتظامي د MS صاحب DMS صاحب مننه کوم چې د 2 نه 6 لګیا دي. بیا 400 په هسپتال کې د کلونو مطالبه وه الټراساونډ به نارینه کو،
څلور زنانې ورته مختص کړې. یونینګ لپاره هغه ایکسپرټ زنانه چې هغه په الټراساونډ کې هغې ډپلوما اخیستې د هغې چېرته په بله محکمه کې کېنولې وه، هغې راوستله الټراساونډ یې ولک او د سهار نه چې کوم دی نو درې به ناستې. لیبارټرۍ کې چې کوم ټیسټ مشین روړو چې په 15 منټه کې به 200 ټیسټ کوي د هارمونین کوم ټیسټ شو دا به پېښور ته خلک تلل تر اوسه نه وایي. د یو ایم ایس کار مخلصي وه، اخلاص و. څوک چې کار کوي که نه نو کېږي، په خپل هم کې کېږي. هماغه ډاکټران دي، کار هم کوي، ډیوټي هم کوي، لګیا دي. ګرانو کتونکو دا خو بېلې خبرې چې اسدي هسپتال څونه په ترقی دی او څونه په ترقی نه دی، په دې باندې هم خبرې اترې کوو. او د چارسدې په هسپتال کې خو داسې یو ملازم وي چې تاسو بې ځایه تنګئ، تاسو نه د پیسو ډیمانډ کوي، تاسو نه څه بل څه کوي، نو خو بل څه ني نو ما ته یې وایم دلته په دې کیمره ښیم. دا حالات په اوس مو ورته ټیک کوو. خو د حکومتونو چې کوم ذمهوار دی یا د دې واکدارانو کومه ذمهواري ده، نو هغوی خپله ذمهواري ولې نه ترسره کوي؟ د ولس دا غوښتنه چې شناختی کارډ لا سیسټم دی په هسپتال کې وباسي، د مریض نه دا ویریفیکیشن ختم کړي چې اوس په مریض خپله پیژنګلو کوي چې اوس زه پاکستاني ما، د دې محلي اوسېدونکي ما، د پلار مې دا نوم دی، دونه مې بچي دي، یو ماله چټۍ راکړه او زه ډاکټر ته ځان ښیم. یو لوی لوی قطارونه ولاړ خو دا نه خواست داسې واقعه وشي څه به کېږي. نن درېیمه څلورمه ورځ ده او د خلکو نه په دې کوکې ویستې دي او د خلک موږ سره په رابطه کې دي. نو دی هر چا چې دا فیصله کړې ده انتخایي جډ جاهل انسان و، انتخایي ظالم انسان و چې په دې هسپتال کې موږ خو نور څه سهولیات نه په ماضي کې ولیدله او نه په دې حال کې ولیدله. او زه د نګران حکومت ته ګورم چې کم نالایق یې دغلته کېنولي چې دا مسلې ورته په نظر نه راځي. خلک مسلې ختموي او دوی مسلې زیاتوي. د بیروکریټ کار څه وي؟ دی یوه مسلې ختموي، بیا د دغه ځای کې دا ایوانونو ته چې موږ لیږو دا یوه مسلې موږ ته ختموي. د هغې د خل طلب دپاره به پنډونه ورکوي، دلته پنډونه نشته دي. اوس خلاصه یو خبر راغی چې ملولي خان لم 1 روپۍ راغلی، شرپو خان لم 1 روپۍ 400 ته راغلي. الله دې کړي چې په ښه ځای باندې ولګي او په هسپتالونو هم پکې ولګي. د تنګي د ټاټونو دا پول کار خو پې تېز شوی دی. الله دې کړي چې دغه هم زر جوړ شي. په دې باندې به بیا چېرته خبرې کوو، خو په دې باندې مې خبرې کولې خلک ډېر زیات پریشانه دي. زما د حکومتي وخت نه، ریاست نه، د منتخب نمایندګانو نه او د چارسدې د سیاسي خلکو ته دا وایم چې زور هم رسي او ستاسو وزیران دغه ځای کې ناست دي، ستاسو حکومت دی دغه ځای کې، تاسو ته دا مسلې نه ښکاري. سبا چې به تاسو ووټ له دې خلکو له ځای او زه به وایم چې خدمت کوم او دا کوم او کوم، دا خدمت به داسې وي او صرف د ووټ په وخت کې موږ تاسو ته رایادېږو. د هغې نه علاوه به تاسو کار نه کوئ او چې کار کوئ نو په موږ به احسان کوئ. د الله د قهر نه ویرېږئ، بره د الله کیمره لګېدلې ده، لږ د الله د رضا دپاره هم کار کوئ. ګرانو کتونکو دا ډېره یو لویه ستونزه ده. الله دې کړي چې دا ستونزه حل شي انشاءالله. په دې باندې